بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد ما د کیم ورلد سره یو ځل بیا د وخت کې په جنا پارک کې موجود یم چرته چې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ویلیج کونسلران تحصیل کونسلران میرز او دغه نور نمائندگان د مقامی حکومتونو راغلي دي 2.5 کاله وشو چې دوی منتخب شوي دي اختیارات هم نشته او فنډونه هم نشته خبرې به د دوی سره کوو مشره دا راته ووایه چې حکومتونو خو تاسو سره وخت په وخت باندې وعدې کړې وي اختیارات څه پوزیشن دی درکړې شوي دي که نه درکړې شوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول اول خو موږ ستاسو ډیره مننه او موږ دلته چې نن راغلي یو نو موږ په دې خبره مجبوره شوي چې د 2.5 کالو نه موږ منتخب شوي عوام په موږ اعتماد کړی دی موږ له ووټ راکړی دی موږ یې منتخب کړي او د 2.5 کالو نه موږ دغه شانې ناست یو بیسیکلی بنیادي خبره دا ده چې کم د خان صاحب عمران خان ویژن دی هغه دا دی چې اختیارات یې ټول لاندې سطح ته منتقل شي مګر د موږ چې کم دلته کې ذمور کس کینی کاغه محمود خان په شکل کې ناستی کاغه د پرویز خټک په شکل کې ناستی او کاغه د دې ګنداپور په شکل کې ناستی نو داغه د بلدیاتي نمائندګانو په مخ کې او د حکومت په منځ کې داغو مسلې حل کول نه غواړي بلکې ګیپ پیدا کول غواړي چې دا د حکومت د نمائندګیان چې دي دا د حکومت نه لري نو زمونږ دا سوال دی دا ریکویسټ دی خپل دی وزیر اعلی ته دی سی ایم صاحب ته زمونږ دا ریکویسټ دی که ته په رښتیا د خان عمران خان د ویژن مطابق په دې کرسۍ باندې ناست دی نو د عمران خان صاحب ویژن دا دی چې دا اختیارات په لاندې سطح ته منتقل کیږي نو ته ولې په دې کې رکاوټ جوړیږي محمود خان خو موږ ته 50 لاک روپو اعلان کړو خو هغه خو اعلان په دې وجه هغه خپل اعلان باندې دغه نه شو چې هغه د خان صاحب سره غداري کړ ده نو زموږ سره خو به خامخا کوله موږ دغه نه ګیله نه کوو خو زما د ګنداپور صاحب نه دا ریکویسټ دی که ته د خان صاحب غدار نه او د خان صاحب سره غداري نه کوي نو د خان صاحب په ویژن باندې وچلیږه او اختیارات چې دی هغه لاندې سطح ته منتقل کا بالکل جی اختیارات لاندې سطح ته منتقل کول دا د عمران خان چې کوم پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی دغه ایجنډا وا دغه په منشور کې شامل خو نه دي شوي تر اوسه پورې دغه مشران نور هم موجود دي مشر خپل تعارف را سره وکړه او دا راته ووایه چې څومره تمه لري عوام د تاسو نه په دې وخت کې هغوی ته تاسو باندې څه کوئ چېرې فنډ نشته ځکه چې تاسو خو به په خپل الیکشن کې خامخا مهم کې دا وعدې کړې وي چې موږ به تاسو له کارونه کوو نو مخامختیا څنګه کوئ د عوامو سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق د بڑابیر تحصیل سره دی راسخان ویلیج کونسل نمبر 11 سره می تعلق دی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره منتخب شوی ما خو ډیر په افسوس سره به دا خبرو کو چې مونږه د چا دوا ته نشوتلی د چا غم ته خوشحالی ته نشوتلی وایي چرمین صاحب راغله مونږ ته به څه کوي او دا ښه ده دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې د میډیا نه هر کس خبر دی نن سبا هر سړی خبرېږي چې ناظم صاحب ته دومره پڼ راغلو یا رانغلو ورته نو دغه نه الحمدلله مونږ مطمئن یو خو مونږ په دې جذبه په دې عمر کې د دې دپاره راغلي یو چې مونږ د خپل علاقې خدمت وکړو او هغه څنګه چې زما د ورور ووی د عمران خان ویژن دی او د بدقسمتۍ نه دا 2 ټینې وره پوره شوه د پی ټي آی د ملګرو او دا دریم روان دی خو زه به دا ووایم چې څنګه دې ملګري ووایي چې هغه د خپل پارټۍ د مشر سره مخلص نه وي نو هغه نه به مونږ څه ګیله وکړو په کار ده چې د عمران خان د ویژن مطابق هغوی په دې باندې عمل وکړي او دا اختیارات نچلې سطحې ته منتقل کړي او د عوامو هغه مسایل چې دي هغه په مقامي سطح باندې حل شي نو دغه ارزو لرو دا تمنا لرو اوس د ګنداپور صاحب نه چې زه محمود خان خو غدار وختو هغه خو د پارټۍ سره بې وفایي وکړه نو ته خو ځان د خان وفادار ګڼې بیا د هغه ویژن سره یووالی وکړه او کوم چې د هغه ویژن دی په هغې باندې عمل وکړه چې د دې عوامي نمایندګانو هم سترګې د خپلو عوامو ته اسکې شي او د عوامو حق چې کم دی هغوی ته په خپل دلیز باندې میلو شي بس دغه مطالبه ده بار بار راځو خو دا ځل مونږ چې کله د وزیر اعلی د کور مخې ته درنه ورکړو انشاءالله دا به اخري درنه وي یا خو دې دا مقامي حکومتونه ختم کړي چې د دې ضرورت نشته چې دومره ورسره مخلص نه دي دومره ورسره دې بدنیتي لري نو بیا د دې بلدیاتو الیکشن ضرورت څه چې دا په کروڑها روپو ولګولې په هر یو خاندان کې نفرتونه پیدا که نو د دې ضرورت زما یقین دی چې نو په کار ده چې اوس دوی ته خپل حق اختیارات او پڼ جاري کړي چې دوی د عوامو خدمت وکړي بالکل جی یقینا په ټوله دنیا کې دا یو نظام دی چې
صوبایي اسمبلی یا وفاقي اسمبلی مرکزی اسمبلی چې څه ته وایي هغوی قانون سازي کوي. خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا رواج د ډېر وخت نه را روان دی چې که ناظمین منتخب هم شي چې د هغوی ذمهداري ده چې نالۍ جوړې کړي، کلۍ جوړې کړي، صفایي نظام، د اوبو نظام، د ډومیسایلو نظام، د وړو وړو نور چې کوم د خلکو مسلې وي هغه دغه کړي. خو د هغې اختیارات 2.5 کاله تېرېدو باوجود هم دلته په زرونو ناظمینو ته، کونسلرانو ته او د مقامي حکومتونو نمایندګانو ته نه دي میلاو شوي. یقینا مشکلات ډېر زیات دي او دغه مطالبه هم دوی کوي د خپل وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه چېرې په دې کې د دوی اختیاراتو کې اضافه وکړي شي او دوی له فنډونه جاري کړي شي چې ورسره دوی مسلې حل شي. ډېره مننه مو کوم.